اهل حدیث چې هغه ځان ته اهل حدیث وي لیکن ائمو ته کنزل کوي فقه ته نعوذ بالله ډیران وي اور تقلید محموده ته شرک وي چې څوک په ائمه اربعو کې د امام تقلید کوي هغه مشرک وي نو داسې اهل حدیث متعصبه اور داسې اهل حدیث د پسې منځ به ناروا دی ځکه د مسلمان ته کافر وي ځکه د ائمه ته د کفر نسبت کوي نو دا اهل حدیث دین اصل کې سوال دا کړل چې اهل حدیث علماء پسې منځ کېږي کنه کېږي اهل حدیث څوک دي که چرته د اهل الحدیث نه مراد هغه خلک وي چې هغوی قرآن و سنت باندې عمل کوي اور وایي موږ قرآن و سنت فالو کوو اور کوم چې ائمه دي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله امام شافعی رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله امام مالک رحمه الله تدین علاوه چې نور څومره ائمه دي دوی ته کنزل نه کوي دوی ته د اعتزال نسبت نه کوي دوی ته د کفر نسبت نه کوي اور تقلید محموده هغه ته شرک نه وي یو خو تقلید مذمومه ده خپل د آبا او اجداد تقلید کول دا خو ناجایز دی لیکن تقلید محموده ته شرک نه وي او کوم خلک چې په ائمه اربعو کې د یو امام مسلک فالو کوي هغوی ته گمراه نه وي اور امام اعظم ابو حنیفه رحم الله ته کافر نه وي امام اعظم ابو حنیفه رحم الله ته معتزلی نه وي بلکې امام یې ګڼي چې یو امام دی یو لوی علمي شان یو مجتهد نو داسې اهل حدیث چې هغوی مونږ قرآن و سنت فالو کوو ائمو کې یو هم په بدۍ نه یادو نو داسې اهل الحدیثو پسې منځ کېږي خو هغه اهل حدیث چې هغه ځان ته اهل حدیث وي لیکن ائمو ته کنزل کوي فقه ته نعوذ بالله ډیران وي اور تقلید محموده ته شرک وي چې څوک په ائمه اربعو کې د یو امام تقلید کوي هغه مشرک وي نو داسې اهل حدیث متعصبه اور داسې اهل حدیث د پسې منځ به ناروا دی ځکه د مسلمان ته کافر وي ځکه د ائمه ته د کفر نسبت کوي نو دا اهل حدیث دین اصل کې د صرف ځان باندې لیبل د اهل حدیث لګولې دی د پاره د دې چې حق پرس علما بدنام کی دا اهل حدیث نه دی بلکې د صرف ځان ته نوم د اهل حدیث خوته دی نور حقیقت کې د اهل حدیث نه دی نو د جواب حاصل دا دی که چرته یو عالم یا یو شخصیت هغه زه قرآن و سنت فالو کوم اور ائمه اربعو کې یو ته هم کنزل نه کوم او څوک چې ائمه اربعو کې د امام تقلید کوي هغه سړی ته مشرک نه ویم داسې اهل حدیث پسې به منځ کېږي والله تعالی اعلم بالصواب